أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. سورة الاعراف څنګه شروع کړو؟ په دې سورت کې بنیادی طور باندې درې مضامین ذکر کېدل. یو مضمون جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پای باندې واقعه د موسی علیه السلام ذکر کړه. د کتاب او قباطونه ذکر کول. یو قباط داویدا او چاوی سيغفر لنا موږ معاف کړی شو. نو په څلورو طریقو سره د دې پر قول باندې الله رد ذکر کول. اول رد دا ذکر کو علم یؤخذ علیهم میثاق الكتاب، دوی چې وی موږ مغفور یو، آیا دوی نه وعده غستل شو په کتاب کې. دویم ردی په ذکر کو واذ نتقنا الجبل فوقهم، دوی موږ مغفور یو، نو کبي مغفور وې دوی باندې تور غر ولی لپاسه کېدو ځکه چې دوی ګناهونه کولو. واذ اخذ ربک من بني آدم، دریم رد پیداو چې تاسو مونږ معاف کړی شوي نو که تاسو معاف کړی شوي وای نو دې تاسو نه عهد الس ولې اغوستو چې عبادت د صرف یوازې زما کوئ. واتل علیهم نبأ الذي آتیناه آیاتنا، د دې ځنا څلورم رد ذکر کې د دې په دې قول باندې چې دوی مونږ معاف کړی شوي. رد حاصل دا چې تاسو مونږ معاف کړی شوي نو تاسو د مولا بلعم بن باورن سپې ولې جوړېدو؟ ځکه چې هغه د پیغمبر نافرمانی وکړه، خپل علم باندې عمل اونکو. نو الله داغه مثال سپی سره ذکر کو، داغه نسبه جوړېدل په دې باندې دلیل دی چې تاسو معاف شوي نه بلکې خپل ګناوه ضرور نیولې کېږي. واتل علیهم بیان ک په دې باندې نبأ الذی خبر داغه کس آتینا آیاتنا چې ورکړي ورته مونږ آیاتنا علم د آیاتونو خپلوم. نبأ الذی خبر کی بیان کا یعنی واقع بیان کا داغه کس چې مونږ ولا آیتونه د علم ورکړیو، مونږ ولا علم ورکړیو. هغه څوک فانسلخ منها فسوته د دینا، یعنی خپل د علم مطابق عمل انکا اتبع الشیطان ورپسې شو شیطان فکان من الغاوین، فشد له سرکشونه د گمراهانو نام. تاسو کو راجح الله چې د دې مراد بلعم بن باورو. دا د موسی علیه السلام په زمانه کې د تورات عالم وو، ډېر ښه عالم وو. لیکن کله چې موسی علیه السلام قوم په عمالقو باندې کله چې په هغوی حمله کوله نو هغه څه کسان راغلو او بلعم بن باوره ته وی لالچ ورکو د مال دارنګي د ښځې، نو هغه ولګېدو. هغه نه دا تپوس کو چې داسې کار وکړه د موسی علیه السلام خلاف بددعا وکړه. دا د موسی علیه السلام خلاف بددعا شروع کا چې کله په لفظ باندې اراده خدا و چې د موسی علیه السلام خلاف بددعا کوم، لیکن خپل د قوم او خپل د لشکر او خپل د ځان خلاف بددعا شروع کړه. د خلین برسه وته نو الله تعالی دا هغه مثال سره ذکر کو. یا خدا بنا بر حقیقت ته چې هغه واقع سپې جوړ شو، لکه څنګه چې د سپې جبه کولاوي جبه کار کړی وي په ګرمۍ کې لیونې سپې هر چا باندې غپا کوي ندارنګي دغه جبه هم کولاوه شو، جبه بالکل ځلند شو د سپې په شانتي. او دیم بعد دراتوي چنانه دا به تور د تمثيل له لکه څنګه چې سپې هر چا په غاپي او هر هغه سپې چې هغه جبه کولاوه کړی وي ندارنګي دا هم سپې او بظاهر علم کړو، لیکن د موسی علیه السلام خلاف یو کو. په خصاصت کې الله تعالی داغه تشبیه سپې سره ذکر کړل، لکه څنګه چې سپې کمینه وي نو دارنګه دیوم کمینو په خپل علم باندې عمل اونکو. نو الله دا مثال الی یوم القیامه تر ورځ د قیامت پورې هر هغه کس د پاره ذکر کړی دی چې چا څه ذکر وي او به پاغه باندې عمل نه کوي نو الله داغه مثال سپې سره ذکر کوي. الله دې موږ ټول دې محفوظ وساتي. او سپې سره مثال ولې ذکر کړل؟ ځکه په سپې کې یو څو خصلتونه دي. یو خصلت پکې دا وي چې سپې چې کله لیونی شي نو اول په خپل مالک باندې خوله راپانځي او خپل مالک چیچي. دویم صفت بد صفت په سپې کې دا وي چې د حریص ډېر وي، حرص پکې ډېر وي. او دریم بد صفت په سپې کې دا وي چې په خپله څه وخوري دغه کې ټوکي هغه به دوباره څکي. او بل صفت پکې دا وي
چې دې یو خپل جنس پسې غاپي، یو کلي کې یو سپی بل کلي کې بل سپی، نو کوم سپی چې غاپي نو دې هغه پسې غاپي، بل چا پسې نه غاپي. نو الله تعالی دې مثال په خصاصت کې سپی سره ذکر کو چې دې مثال په شان د سپی چې د الله په آیاتونو باندې عمل پرېښودو او د دې بنیادي وجه سره فاتبعوا الشیطان، پس ورپسې شو شیطانو فکان من الغاوین، پس شو دې د سرکشونه. یا علماء هغه چې الله فرمایي يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، الله هغه خلق اوچتي د تاسو نه چې چا الله علم ورکړی وي په لوړو درجات کې، او چې کله په خپل علم باندې عمل پرېږدي نو به دومره ذلیل شي فکان من الغاوین. ولو شئنا لرفعناه بها، کچرتا مونږ غوښتلی وی خامخا پورته کړی به ورته لره بها په سبب د عمل د دې علم باندې، بها بسبب عملها، چې په علم باندې عمل وکړي هغه ته درجه میلاویږي. یو کس به ډېر وي چې ما ته ډېر معلومات حاصل دي او هر څوک به پړ کوي، لیکن په خپل هغه معلوماتو باندې عمل نه وي، نو دا انسان تباه او برباد دی. ولكنه اخلد الى الارض، لیکن د میلانو کو ځمکې طرف ته، ځمکې مراد مال دی، مال حرام طرف ته میلانو کو، واتبع هواه، تابعداري وکړه د خپلو خواهشاتو. دو شیزونه داسې دي چې انسان گمراه کوي. یو دا دی چې مال دومره جوکا وکړي چې د حلال او حرام تمیز چې ختم شي، نو دا انسان هم بې ګمراه کېږي. ذهن دا دی چې په زړه کې څه راځي په هغې باندې عمل کوي، د شریعت مطابق عمل نه کوي، بلکې څه چې خواهش وي د هغې مطابق عمل کوي، نو دا سړی هم نتیجتاً ګمراه کېږي. فمثلو کمثل الکلب، پس مثال د په شان د سپي دی، ان تحمل علیه، که حمله کوي ته په دې باندې، یلحس دی جبر او باسلي غپ غپ کوي، یلحس لحس ویلی شي جبر او باسلو ته، لکه سپی چې لیونی شي دا جبر او باسي دغه شانتې. دارنګې دی هم که ته پرې حمله کوي دی هم جبر او باسلي او غپ غپ کوي. او تترکو یا پرېږدي د لره یلحس دی جبر او باسلي او غپ غپ کوي. دواړو صورتونو کې دی دا کار کوي. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، دا صفت دی د قوم هغه کسانو کذبوا بآیاتنا چې دروغجني ګڼلي آیاتونه زمونږه. فقصص القصص، پس بیانو که بیانو، لعلهم یتفکرون، د دې لپاره چې دوی غور او فکر وکړي. حاصل دا چې غور او فکر وکړي او خپل د علم په مقتضا باندې عمل وکړي. الله دې مونږ ته هم چې څه معلومات دي هغې زمونږ معمولات الله جوړ کړي. واتلو علیهم، بیان کې په دوی باندې نبأ الذی، واقعه دا کس آتیناه چې ورکړي ورته مونږه آیاتنا علم د آیتونو خپل، فانسلخ منها، پس ووته دی د دینه، فاتبعه الشیطان، پس ورپسې شو شیطان، فکان من الغاوین، پس شو دی د سرکشونه. ولو شئنا، که چېرته مونږ غوښتلی لرفعناه، خامخا پورته کړی به د لره بیا په سبب د علم د دې، په سبب د عمل د دې باندې. ولكنه اخلد الى الارض، لیکن ځمکې طرف ته، واتبع هواه، تابعداري وکړه خپلو خواهشاتو. فمثلو، پس مثال ده فمثل الکلب، په شان د سپي دی، ان تحمل علیه، که حمله کوي ته په ده باندې، یلحق به ان جبار او باسلي وي غپ غپ کوي، او تترکو یا ته پرېږدي د لره یلحس به جبار او باسلي او غپ غپ کوي. ذالک مثل القوم الذین، دا مثال د قوم هغه کسانو دی کذبوا بآیاتنا چې دروغجني ګڼلي آیاتونه زمونږه. فاقصص القصص، پس بیان وکړه القصص، پورا بیان، لعلهم یتفکرون، د دې لپاره چې دا خلک یتفکرون غور او فکر وکړي په دې کې.